बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन में मने नन ज़मूंग प्रोग्राम गैर सियासी दे लेकिन गटवर ब ज़रूर हुई और नन मुंग पखपल प्रोग्राम के द शुगर या द शक्कर नारोगी या बीमारी दागे पाड़ा बांधे बंदन खबर कहूँ और दागे कि शुगर सशे दे वले पैदा कीगी इलाज इश्ता कि निश्ता और जमा पर मिलमा प्रोग्राम के नन चिकम मिलमा दे डॉक्टर मोतीउल्लाह खान दा द इस्लामाबाद शिफा अस्पताल के द शुगर द इलाज माहिर हम दे अवल तक कंसल्टेंट थे। ढेर मेहरबानी डॉक्टर साहब। ढेर मेहरबानी ताहिर खान त जमदो कम खपल प्रोग्राम ता थैंक यू सो मच। नो अवल खो बस बिल अगयो आम दा हर चा पर जहन की बवी दा शुगर सशे दे। ये ताहिर खान साहब शुगर मतलब शक्कर यानी कि ब्लड की द शुगर मिकदार दर हद ज़्यादा सी पवीन की यानी पवीन की मुझ से हर च खरू पागा की कार्बोहाइड्रेट नशास्ता शामिल मैदा की डाइजेस्ट से प एंजाइम पर जरिया बनी नो ब्लड लाड सी दा को अंग्रेजी डर हुआ जम खाली बपुई नशी जब अल्फाज बदल से आसान अल्फाज दर खाली बपुई कम खुराक मौजू को ना दा प मैदा की सीधा डाइजेस्ट से नो जज्ब से वो विन हजम शी डाइजेस्ट में हजम शी नो दा विन से सिलाड से द विन से द तक बाद दा सेल्स खुलियो लजी د دې د پاره چې دی یو رطوبت پکار دی انسولین ورته وایي چې پنکریاز یې پیدا کوي یا خو په دا ناروغي کې دا انسولین نه د سره نه یا بیا کوي نو کار پوره نه کوي د دې دا مثال دی لکه په یو کمره کې دننه ورتګ د پاره ستا لاک او کی پکار نه ستا تالا پکار دا او چابي د پکار دی چې دا لاک په خلاص کې نو د دا انسولین مثال د دا چابي دی یا دا انسولین ینه یا بیا د کار نسی کولای ولی دا کم چې لاک دی یا کم تاله چې د پراغبن چربي ده نو په دې باندې دی چونکې دننه ستا خوراک و سلز ته و خلیو ته دننه نزي نو هغه ډېر کمزوري او ډېر مسلې مسایل په شروع کې راولي لکه د دماغ ته نسی ولاړ نو انسان کنفیوز وي چړچړای دی و بدن ته نسی ولاړ هغه ته ډېر تکاوټي او کمزوري وزن کمیدل دا په بلډ کې خوې په وینه کې خدا ډېر زیاتی او مقدار یې ور په ور زیاتیږي او غیر ضروري ځایو لذي لکه نروز نسو ته چې موږ رګونه ورته وایو لکه سترګې ته لکه زړه ته لکه پښتورګو یعنی ته په هر یو باندې اثر کوي په هغه ځایو کې چې کم ځایو کې چې موږ نه د پکار او کم سیلز خلیو کې چې موږ دننه پکار دی شوګر هغه الته نزي نو د دا مطلب دی چې دا شوګر په بلډ کې زیات سو بلډ شوګر لیول در یو حد ډیر زیات سی و دې ته موږ ډایبټیز یعنی کې دیابیطس یا شکر نه جوړي ورته وایو صحیح شو ښه لکه خلک بیا څنګه متاثر شي د شوګر نه هغه څه وجوهات دي چې یو سړي تر شوګر بیماری وشي نو په شوګر کې چې دی هغه اقسام دوه درې رقمي په هغه کې چې کوم هغه ټایپ 2 ډایبټیز دی نه قسم دویم د هغه وجوهاتو کې د ګردو زیات چې کم غټه وجه د هغه موټاپا ده موټاپا دا مطلب چې انسان وزن در یو حد زیات سو ته پرنګ ګوره موټا دی دا هغه والا موټاپا نه ده دا موږ یو پراپر ویټ او هایټ یو خپل سکیل لرو په هغه سکیل په مطابق باندې باډي میس انډیکس ورته وایي موږ دا وګورو چې دا در یو 25 څخه زیات دی نو دا اوور ویټ دی در 30 څخه زیات دی نو موټا دی او په پاکستانیانو په ایشینز کې در دې لا کټ آف سټریکټ دی در 23 یا در 23 څخه زیات دی دا اوور ویټ دی او 27 څخه زیات دی دا اوبیس دی یا موټا دی نو دا موټاپا چې کومه ده دا نمبر 1 وجه ده په پاکستان کې دا ټایم په 18 سال څخه زیات کم خلک موجود دي په هغه کې تقریبا 50% موټاپا ده نو موټاپا څنګه پیدا شي لکه دا خوراک چې خلک ډیر کوي یا یو بیماریم ده سړی غټي موټاپا دغه باندې نظر اعظم چې دا موټاپا بیسیکلی شوګر کوي نو اصل کې خو ناروغي چې کومه دغه موټاپا ده او موټاپا لیډز ټو شوګر د موټاپې د وجې شوګر پیدا کیږي نو موټاپا چې دا غز موږ د خوراکو د وجې ده چې کم بد پرهیزان موږ کوو او موږ د لایف سټایل یا کم چې موږ واک نه کوو یا موږ کهالي ډېره کوو د یوې صوفې څخه بل صوفه او ورزش بالکل موږ کوو نه د دې دوو شیانو د وجې موټاپا کیږي بس په خوراک کې ستا به لیدلي قدرتي شیانو دا کم چې موږ فایبر والا شیانو دا د کور خوراکونه دومره نه کوو موږ بازاري خوراکونه کوو د بیکري او فرایډ آیټمزو برګرونو پیزاو دا ډېر خورو او د کوچنیوالو څخه جنک فوډ خورو د دې علاوه ډېر تیل استعمالو ډېر خواږه شیان خورو د بیکري شیان ډېر خورو ایون چې دا زموږ کوم ډوډۍ ده روټۍ ده دا لا د سپینو وړو سي چې هغه په هغه کې میده استعمال سوي هغه ډېر خطرناک یو دم شوګر بړاوي نو باید
په دې کې په ډایټ کې د موډیفیکیشن راولو چې پر هغه به موږ په ډیټیل خبره وکړو تاکې موږ د ډایټ سم کو د ډایټ د وجې موټاپا سمه سي خوراک او د موټاپا د سمولو سره بل څه وجه دا شوګر هم موټاپا شوه که نه بل څه وجه چې شوګر دا خو یوه سوه نه موږ ډایټ او اکسرسایز بل په جینټکس په فیملی کې په خاندان کې موټاپا یې نو هغه ته وسي او څو نورې ناروغیانې مګر هغه ډېر کم پرسنټ خلک چې بلا وجه موټاپا ورته وسي لکه په ښځو کې یو ناجوړې ده پولیسیسټیک اوویرین سنډروم PCOS په چهرې باندې بیشتانې هغو ته موټاپا کېدلو ډېر های چانسز یا په جینټکس کې څو داسې ناروغیانې چې هغو ته وسي مګر زیاتره زموږ د خپلو غلطیانو د وجې زموږ د خوراک او د ورزش نه کولو د وجې موټاپا کیږي او د هغه د وجې د موټاپا نه علاوه بل څه وجه درلوده چې څنګه شوګر ولګي شوګر زموږ دا خو مین وجه ده او په خاندان کې شوګر دا دویم وجه ده پلار یا نیکه اګین ډایټ او اکسرسایز د دې بعد چې کم دي یو څو نورې دا میجر 90% دغه دي بیا ماینر څو نورې وجوهات پاتې سي چې د یو بلې ناروغۍ د وجې شوګر ورته وسي د یو څو نورې دواوې دي د هغو د وجې شوګر ورته وسي یا یو څو چاته په وقتي طور شوګر وسي هغه ته موږ وایو ټمپرري دی په یو ځای کې داخله سو انجکشن سټیرویډ ورملاو سو ورته شوګر ورته وسو یا بیا په حمل دوران کې د پریګننسي په دوران کې په دریم ټرایمسټر دیٹ مینز په ژمه میاشته یا په اومه میاشته کې شوګر ورته وسي وقتي طور هغه بیا واپس سم سي مګر په 10% خلکو کې هغه ته هم پرمننټ دا ځینې خلک چې وایي ټینشن تا باندې کار ډېر دی کور مسایل دي ډوډۍ سمه نه خوري نه ناشته سمه کوي یا ماښام لیټ وخوري دا هم موجود دا بالکل طاهر خان دا پریسیپیټیټ مطلب یو شی موجود دی بیا دی یو دکا ورکوي نو ټینشن چې دی زموږ په بدن کې چې ټینشن یې دا سټرس بیسیکلی زموږ یو څو هارمونز رازیاتوي په هغو هارمونز کې یو څه شیان شامل وي هغه انسولین ریزسټنس کوازوي مګر آسان لفظو کې به دا درته د سټرس یو تعلق ضرور سره شته په شوګر کولو کې او شوګر زیاتولو کې او چې چاته شوګر نه وي مګر پر ایج ولاړي هغو ته هم شوګر وسي بالکل د دې تعلق دی او زموږ د خوراک د ټایمینګ هم د دې سره تعلق دی بل ډاکټر صاحب کله یو سړی د ویریږي یو ښځه د ویریږي چې په ده کې شوګر دی یعنې علامات څه وي بیا چې پته ځکه ډېر خلک خو بس وایي په خپو مې درد دی نو بس دا به عام درد وي که نه نو علامات څه وي چې کله ډاکټر ته تلل پکار دي طاهر خان دا ډېر ضروري سوال دی مګر په دې کې یو خبره یاد وساته چې میجارټي چې کوم زیاتره خلک چې کوم دي هغو ته یو علامات نه یا بیا که علامات یې ډېر نان سپیسیفیک وي لکه تکاوټ دی ماته به ومي تاته به ومي چړچړاپن لږ په ژوند کې دی دا معمولي چړچړاپن دی دا زما د جاب د وجې دی نو پرټیننټ سمټمز چې کوم د دا شوګر د وجې به زیادتر ته نه وي 80% خلکو ته دا نه وي موږ یو مسکنسپشن دی بولې مې زیاتې دا متیازې مې زیاتې نه راځي نو بس زما شوګر نه دی یا تنده مې زیاته نه ده اوبه ډېرې نه څښم نو زما شوګر نه دی دا غلط کانسپټ دی دا چې هغه وخت کې کیږي چې 400 شوګر یا 500 بیا په هر ټایم کې کیږي زیادتر مریضان چې کوم 200 250 300 په ځان لانی خبر بالکل نارمل ناست ته شوګر وګوري هغه ته شوګر یې نو دې ته موږ وایو خاموش قاتل سایلنٹ کلر اسیمپټومټیک د دې یو علامات نه دا رنګ د بلډ پریشر هم یو علامات نه موږ سر درد مې دی نو بلډ پریشر علامات نه چې ماته شوګر ولګي بالکل مګر که چاته فار ایگزامپل علامات یې نو دا مطلب دی شوګر ډیر زیات دی ٹھیک ډاکټر صاحب یو دلته یو وقفه کوو بیا راځو واپس د مې نه پس بیا حاضر یو ډاکټر صاحب مونږ د علاماتو ذکر کوو د شوګر قسمونه څومره دي او بیا پکې کوم یو خطرناک زیات دی او خلک چې ځان بچ وساتي بنیادی طور پر طاهر خان صاحب قسم اول قسم دویم یا بیا د حمل دوران شوګر او څلرم چې کوم د بلې ناروغۍ د وجې ناروغي ورته وسي شوګر ته قسم اول چې کوم دی ټایپ 1 ډایبټیز ورته وایي په دا ټول سپیکټرم کې 5% حجم د دی دا زیاتر په وړوکو کې کیږي په ماشومانو کې کیږي دا د 1 سال ماشوم ته لا شوګر کېدلی سي د ټین ایجرز ته کیږي د ینګ پاپولیشن کې جی بالکل دا ټایپ 1 ورته وایي په دې کې دا کم چې زموږ لبلبه ده خوږه مړۍ په پښتو ورته وایي په انګلیش پنکریاز ورته وایي هغه انسولین نه پیدا کوي ولې نه پیدا کوي دا یو مشکل ډیبیټ دی چې اټو ایمیون وجوهات دي نو هغه چې انسولین د اول ورځې څه نه پیدا کوي د اول ورځې څه د ماشوم ته چې دی هغه تنده زیاتوي میتیازې زیاتې ورته راځي یو دم یې وزن ګیراو سي
نو یو دم شوګر موږ ګورو 400 500 600 وي حتی کې په یو 20-30% خلکو کې دا ماشوم داخله لاسي د ډایبټیک کیټو اسیډوسس د ډي کې د وجې د ماشوم څنګه پته لګي دا خو بالکل ګران کار نه دی د ماشوم ګران په دې نه دی په ماشوم کې علامات ژر راسي لکه ما ویل مال په غټانو کې نه راځي ماشوم د په دې ژر راسي دا اول ورځ سه ودته انسولین بالکل پیدا کیږي نه د شروع سره نو دا والدین یو پیژن دا څه پرابلم دی وزن هم کمیږي بار بار وبومس کې نو شوګر یو خو هغه د ټایپ 1 والا دی او پاکي علامات هم ډیر زیات دي په داغه فائدہ دا ده چې د 19 کال مخکې انسولین نو دا ماشومان به پشپک میاشتې اندر به دا مړ کېده اوس د خدای شکر دی 100 سال پرسوي د انسولین په 2021-22 کې دا 100 سال پرسو دا په 1921 کې دا انسولین ایجاد شوی دی او نن چې کوم انسولین زموږ سره موجوده دی داغه په موجودګي کې دا د ټایپ 1 ډایبټیز مریضان پورا ژوند نارمل زندگی تیرولی سي دا خو اول والا سو اوس که ته دې ته خطرناک وایه یا نه وایه که څوک علاج وکړي شوګر بهترینه دوست دی که څوک علاج نه وکړي دا بدترینه دشمن دی او په انسولین صحیح دی که دا دوايي چې کوم ډاکټر زه پر هغه راځم دا ټایپ کې دا ټایپ 1 و نه ټایپ 2 ډایبټیز چې کوم دی ټایپ 2 قسم دویم دی په دا ټول سپیکټرم کې د دې 90% حجم دی او میجورټي داغه ټایپ 2 والا دا پخوا و 40 خلکو ته 40 عمر والا خلکو ته کېدی بعد کې بیا 30 نن سبا په ټین ایجرز کې دا ټایپ 2 ډایبټیز هم کېږي دا 12 13 14 سال کې هم مونږ ګورو دا د وزن د وجې چې کم کېږي د خاندان والا شوګر چې کم دی نه نو په دې کې چې کم دی په دې کې شروع کې علامات دومره نه بعد کې بیا علامات پیدا کېدلی شي بیا ما ته ویل مال دریم ټایپ چې دی جسټیشنل یعنی د حمل دوران شوګر هغه په 10% خلکو کې پرمننټ دی دا نور 90% واپس سمیدلی شي او دی بل نه جوړي د وجې نو بل کوم ته سوال لري هغه زه به جواب درکړم صحیح شو او د دې ټایپ 2 چې دی دویم قسم د دې علاج خو شته که نه بالکل د ټایپ 2 علاج په بیسیکلی د ټایپ 2 علاج موږ ودې ته وایي چې 15 اصول دي دې ته ګولډن رولز وایي یا سنیره اصول ورته وایي رول نمبر 1 ډایټ یعنی کې خوراک په سمو هغه به زه ډیټیل خبره وکړم رول نمبر 2 ایکسرسایز لایف سټایل رول نمبر 3 دواوی چې کوم دواوی موجود دي یا ډاکټر درکړي دي هغه به دی خوري رول 4 کده انسولین ضرورت نو انسولین هغه به هم کوي او پنځم رول دا دی چې دا ټول شانو سره شوګر چک کول هم ضروری دي هغه په ګلوکومیټر باندې هم او په لیبارټري باندې هم نو دا د دې 15 قوانین دي 15 اصول دي دا باید فالو شي خوراک پکې څه پکار دی ځکه دا شوګر لږ خطرناکه بیماری ده نو خلک څه وخوري صحیح طاهر خان صاحب صرف د شوګر د ناروغانو دپاره دا خوراک نه دی دا د موټاپې دپاره هم دی یو بل دی پری ډایبټیز دی بارډر لاین شوګر ورته او شوګر دا درو سره د پاره دا یو څو خبرې دي په دې کې زه لږ ډیټیل باندې درې رنګ زموږ خوراک دي زموږ کوم خوراک کوو په درې باندې ډیوایډ کوو دې ته میکرو نیوټرینټس وایي نه کاربوهایډریټ یعنی کې نشاسته دا کم چې موږ اناج خورو روټۍ او مړۍ او دا هر څه په دې کې شامل دي چاول او دا بیکري او دا خواږه شیان بیا دغه بعد پروټینز او بیا فیټس یعنی اویل دا په دا درو سره شان کې ښه شیان هم شته بد هم شته موږ به دا آیډنټیفای کوو کم بد شیان دي کم ښه شیان دي نو هغه به زه ون بای ون تاته درو شم په کاربوهایډریټ کې په نشاسته کې باید د ګندم چې کوم د چکی والا اوړه دي هغه باید استعمال شي یا ملټي ګرین هر سړی د استعمالي جی لکه هر سړی د استعمالو هر سړی دا باید موږ عادت جوړ کړو باید واپس شال ولاړ سو نیچرل دغه ولاړ سو بیک ټو 100 ایئرز بیک باید ولاړ سو دا باید استعمال سی او د فلور مل باید نسی استعمال نمبر 1 د دې علاوه میدا یا د میدې څخه جوړ شوي شیان باید نسی استعمال لکه بیکري سوه لکه دا میدا څه مسله لري میدا یو دم شوګر بړاو کې او وزن زیات میدا خوږ شی جوس کولډ ډرینکس دا ټول چې کوم دي دې ته ریفاینډ کاربوهایډریټس وایي د بیکري شیان او د خواږه شیان دا باید اوایډ سي او کمپلیکس کاربوهایډریټ لکه دا ما ته ویل دا چکی والا وړه باید استعمال سي په پروټینز کې چې کوم دي هغه انډه استعمالولی سي لوبیا مټر دال هر رنګه سبزیانې دا استعمالولی سي فیټس باید موږ د چربۍ څخه کوشش وکړو ځان وګورو په خاص طور انیمل فیټ چې کوم دي یا کوم چې ګي ورته وایي خالص ګي او دا شیان باید بند کړو تیل کم سے کم استعمال کړو چې کوم پلانټ بیسډ آیل دی کینولا آیل اولیو آیل او په خپل خوراکو کې فایبر کنټینټ فروټ کنټینټ سبزیانې باید زیات ته زیات کو او ریفاینډ شیان او ان نیچرل پروسس شیان باید کم کو یو وقفه ولکو بیا راځو واپس
یو وارې بیا حاضر یو. ډاکټر صاحب تشخیص د شوګر څنګه یو سره علاج هم وایي چې څه علاج؟ طاهر خان صاحب په دې کې دی اوس اوله خبره دا ضروري ده ما دا خبره شروع کمال زیاتر مریضان ایسمپټومیټک یعنی کې خاموش قاتل دي شوګر نو علامات زیاتر مریضان ته نه نو امریکن ډایبټیز اسوسییشن زموږ ګایډلاینز ته کم دي هغه موږ ته دا وایي چې کم څوک هم در 35 سال زیات هغه باید سالانه د شوګر ټیسټ باید وکړي په دې باندې کوي کنه وي که موټاپا وي کنه وي که ریسک فیکټرز بیا خو باید وختي وکړي ولې موږ ویل په ماشومانو کې هم شوګر کېدلی سي نو ټیسټ چې دي هغه درې رنګه دي بنیادي طور باندې یو فاسټنګ ګلوکوز ټیسټ ورته وایي چې په 8 غنټې څه یې نه خوړلې په لیبارټري کې دا وسي بل HbA1c والا د 3 میاشتو د شوګر حالوال درکوي هغه ټیسټ او بل د دې علاوه یو رینډم ټیسټ هم کېدلی سي د ډوډۍ څخه 2 غنټې بعد دا 2 دانې ټیسټ په دې کې دا تشخیص جوړوي په دې کې که خالي نس شوګر 126 126 یا یو سل شپږ څخه زیات دي ته شوګر وایي او HbA1c خالي خېټه باندې په لیبارټري کې په دغه کې نه یادوم ګلوکومیټر نه یادوم په HbA1c که 6.5% 6.5% څخه زیات دي ته شوګر وایي په دې دواړو کې ستا شوګر ډایګنوز سي تشخیص یې وسي موږ دا دواړه ټیسټونه کوو په دې کې HbA1c موږ ته دا هم راشي چې څنګه پروګنوسیس دي څومره زیات دي څومره سیویر دي آیا موږ څو ګولیانې شروع کړو یو ګولي دوې درې هغه مطابق دا دوه ټیسټ خو زه همیشه مریض ته ورلیکم مګر د دې سره سره چونکې د ټیسټ موږ خبره کوو نو طاهر خان صاحب یو مریض موږ ته راسي موټاپا یې شوګر یې اوس تشخیص سو باید موږ د دې علاوه د پیشنټ نور ټیسټونه چې د ګردې کریټینین ټیسټ او د کولیسټرول ټیسټ هم وکړو او په کلینیک کې بلډ پریشر هم وګورو ولې موټاپا دا ټول شان کوي موټاپې د وجې شوګر کولیسټرول بلډ پریشر دا ټول د دې ضامن دي او یو د بل د دې اسوسییشن دی سره او د دې سپیشلیسټ هم چونکې یو وي او دا ټول شان څه پیچیدګیانې ډیولپیږي چې په هغه پیچیدګیان کې زړه ګرده سترګه خپه د هغه شان کې شامل دي نروز نو پورا مریض به موږ ګورو یو ټیسټ کړي یا یو خبره کړي پر واتس اپ جواب دا نه دی پورا مریض باید اسیس سي دا علاج ته یاد کی هغه 15 سنیري اصول کې ډایټ او ایکسرسایز خو موږ یاد کی بیا دغه بعد طاهر خان صاحب په دې کې دواوې دي په دواو کې موږ دا ټایم په 2022 کې هر رنګه دوا چې په امریکا کې موجوده ده پاکستان کې موجوده ده او نن سبا ډېرې زبردست دواوې راغلي دي چې هغه نه صرف شوګر کموي یا شوګر بهتره کوي بلکې د هغه علاوه پر زړه او پر ګردې باندې ډېر ښه اثرات دي او وزن هم ورسره کم کړي په دې کې ګولیانې راځي SGLT2 انهبیټر یو ګروپ دی پوره بیا میټفورمین موږ اکثر مریضان ته ورکوو او بل دی انجکشنان راغلي دي انسولین نه دوای په هفته کې یو وارې لګیږي چې نه صرف شوګر سموي بلکې وزن هم ډېر کم کړي نو موږ د موټاپې مریضان ته هم هغه ورکوو چې شوګر نه هم لري د دې علاوه اکثره مریضان پر ګولیان چې نشي کنټرول نو بیا دی انسولین ته ولاړ شي انسولین په باره کې د خلکو ډېر خرافات او ډېر میتس لکه ته په خبرې نو ډاکټر صاحب دا دوايي خو د شوګر چې وي مونږ ګورو لکه ګرانه وي نو آیا اکثر امپورټډ وي د بهر نه چې راځي داسې دوايانې هم شته چې ګزارې واله چې عام سړی هم طاهر خان صاحب ټول امپورټډ نه لوکل کمپنیانې هم دا دواوې جوړي او ډېر ښه دواوې جوړي او په دې کې شپږ اووه ګروپ دي او هر مریض ته موږ د هغه په حساب باندې ورکو د صرف شوګر نه ګورو موټاپا زړه ګرده او پنځم فیکټر چې کوم دی د فاینانشل سټیټس هم ګورو آیا دی به دا کنټرول شوګر کې در ډېر وخت پرې کنه نو ارزانه ګولیانې او مؤثره ګولیانې بالکل سته او باید دا علاج جاری وي نو په دې باندې موږ هغه دواوې هم ورته ولیکو ټول امپورټډ نه لوکل ستا امپورټډ په امپورټډ کې لا ارزانه والا ستا چې کوم دا سلفونایل یوریز ګروپ دی یو بل ګروپ دی چې د ارزانه ګولیانو والا دی هغه هر مریض اساسو د هغه په مطابق باندې موږ هغه دواوې ورکوو خو ډاکټر صاحب یو اکثر خلک پر پاکستان کې سوچ کوي او نور ځینو کې هم وي چې به دا یو بیماري ولګي دا اوس نه ښه کېږي ستا ژوند سره به وتړلی شوه دا د شوګر باره کې دا تصور درست چې شوګر نه بیا نه ختمېږي کوم چې ټایپ 1 ډایبټیز دی قسم اول او که یو وارې ولګېد بیا خو پوره ژوند دی هغه کوم چې وړوکو ته کېږي مګر په دا د ماشوموالي نه کم راشي نه هغه ټایپ 1 والا چې کوم موږ به دا ګورو کم ټایپ یې دي زیاتر مریضان 90% ته ټایپ 2 وي ټایپ 2 والا چې کوم دی هغه موټاپې د وجې زیاتر دی نه نو ته موټاپه ور بهتره که نه 85% شوګر ختم سي ریورس ریمیشن سي نو دا زوړ کانسیپټ چې یو وارې شوګر ولګېدي پوره ژوند به وي اوس نیو کانسیپټ دا دی که چیرې چاته شوګر وسي 3 کاله یا 4 کاله زوړ شوګر او هغه
موټاپا هم ورسره وي نو موټاپا 15% وزن ور کم که 85% شوګر د چانس دی چې ختم سي بغیر دوا او بل د دې سره نه په شروع کې خو دوا ورکوو په شروع کې ښه کنټرولو وزن یې ور کم کو بعد کې آهسته آهسته دا دوا بند سي او بیا ختم سي او په دې کې که دی دوباره لایف سټایل خراب کی دوباره هغه فرایډ شان بازاري شان او بیکري شان او میټه شان شروع کی نو وزن زیاتیږي او برته شوګر ورته کیږي مګر که لایف سټایل دی بدل کی بالکل شوګر ختمېدلی سي لکه دا مطلب خوراک تاسو ورته تفصیل سره ووایئ که دا کار وکړي شوګر مخه نیولی کیدی شي د مخ بالکل ختمېدلی سي دا یو نیو کنسپټ دی لکه دا د دې کې یو ټرایل سوی دی ډایرکټ ټرایل ورته وایي دا په انګلینډ کې سوی و نو د دې در مخه موږ به دا ویل به شوګر اوس پوره ژوند دی اوس دا ستاسو مریضان چې راځي داسې پکې شته چې هغه بس وایي چې زه ټیک شوم نه ټیک خو هغه مګر هغه موږ ټیک بولو که نه په لیبز او په هر څه که نه بولو بالکل څه ټیک څه که ستا دا مراد دی چې شوګر یې هم بالکل نارمل سو او ختم سو او دوا یې ونه خوري اکثره دي ډېر مریضان دا رنګه وسي که دی خپله هم ډیټرمن دي او دی خپله هم موټیویټډ دي دی خپله هم دا زموږ په خبرو باندې عمل وکړي او شوګر یې ډېر زوړ نه وي ډېر زوړ والا بیا ویل مینجډ موږ ضرور کو مګر ختمېدو چانسز په شروع کې نو موږ دا مریضان ته اکثر وایم دی وایي زه شوګر نه چې کوم بیا دی نه معلوم سي چې ما ته شوګر چې څومره ژر یې معلوم کې هغومره بهتره وي په دې کې موږ وایي سکرینینګ باید وسي د عام پاپولیشن سکرینینګ دا مطلب اسیمپټومیټک پیشنټ دی یو علامات نه لري او ته شوګر وګورې شوګر یې معلوم سي دا بدخبري نه ده دا خوشخبري ده د وخت در مخه موږ پک کړي او دا مریض که ډایټ او لایف سټایل وکړي او دوا په شروع کې ورکو شوګر یې ختمېدلی سي بعد کې دته ضرورت نه سي پیدا کېدلی پروګرام په آخري دغه کې دی لمحاتو کې نو پاکستان کې دا مرض ته څنګه ګورې لکه جدي دی خطرناک دی خلک زیاتیږي شوګر مریضان کمیږي طاهر خان صاحب پاکستان کې دا ټایم تقریبا په هر څلورو کې یو ته شوګر دی پاکستان کې 33 ملین یعنی کې 3.5 کروڑ خلکو ته شوګر دی د یو سروے په مطابق باندې 20% پاکستان ایډلټ پاپولیشن چې دی هغه ډایبیټک دی دا پینډیمک دی دا ډیر خطرناک دی او دا ډیر زیاتیږي وار په وار که د 8 یا 10 سال وشاته موږ وګورو پاکستان په 12 نمبر باندې اوس دا دی 3 نمبر لراغلی او زموږ څخه زیات صرف چاینا او انډیا دی موږ 3 یو آبادي هم زیاته ده نو په دنیا کې پاکستان پر ټاپ باندې روان دی موږ لایف سټایل موږ ډایټ او موږ ورزش نه کول خبره لکه نو ورزش کوي خو موبایل سنچینګ کیږي نورې پولیټیکل مسلې ډېرې دي خوراکونه زموږ دا موبایل مې په لاس کې دي هغه فلا اپ باندې ته دغه راوبولې خوراک راولې کور له د بچپن څخه دغه زموږ عادت سو سپورټس ختم دی بس صرف او صرف یوه صوفه بله صوفه او افس دی د وړوکو دپاره چې دی ګیمینګ دی دا زموږ لایف سټایل دا مخته به خدای نه خواسته دا به 50% ته دا خبره ځي نو دا پروګرامونه چې کوم ته خلکو خپل لایف سټایل بدل نه کړ دا به 50% لږ دا خبره انفورچونټلی نو خلک خو چې ډاکټران خوشحالېږي چې مریضان زیات شو که داسې نه ده نه په دې کې دا دی په دې کې خو موږ هم شامل یو موږ هم مریضان کېدلی سو جی نو دا خو ما هم فیملی به یې نه نو موږ خو خوشحالېږو نه مګر موږ خو ټوټل کوشش دا وي چې دا ډایبټیز پریونشن پروګرام وکړو په پاکستان کې ډي پی پی په نامه باندې د شوګر مخنیوي پروګرام ودې ته وایي هغه مګر په کې بهتري په دې نظر روانه چې ډېر ټي وي چینلان ستا په رنګه دا ټي وي پروګرامونه نه کوي په شوګر باندې پولیټیکل پروګرامونه زیات دي دا کم دي ډېره مهرباني ډاکټر ډېر مهرباني سر فتح الله خان د اسلام آباد د شفا هسپتال د شوګر یا د شکرې د بیمارۍ د هغې ماهر چې موږ سره خبرې کولې طاهر خان ته اجازه ورکړې د الله پامان